د ټول عمر قضا منځونه به درته معاف شي. بس سبا د رمضان المبارک اخیرنۍ جمعه ده. په دې اخیرنۍ جمعه باندې 4 رکعاته نفل منځ وکړه په یو سلام سره، نو ټول تقریبا د 80 کالو یا د 200 کالو منځونه چې څومره تانه قضا شوي دا ټول به درته معاف شي. واورئ داسې یو پیکیج خلکو تیار کړی د خپل ځان دپاره، د هغې خلکو دپاره چې ټول کال کې یوه سجده الله ته نه لګوي، او دې خلکو ورته داسې پیکیج تیار کو چې د رمضان المبارک په اخیرنۍ جمعه باندې 4 رکعاته نفل لمونځ وکړه، د قضا عمري نیت پکې وکړه چې څومره مې قضا منځونه کړي په دې ټول ژوند کې د هغې نیت وکړه پکې، او بس دا ټول منځونه به درته په دې 4 رکعاتو منځونو باندې معاف شي. داسې خبرونه به تاسو په دې سوشل میډیا باندې ګورئ، ډېر په تیزۍ سره تقریبا د دې 3-4 ورځو نه شیر کیږي، او ډېر خلکو پکې ماتم پوسټونه راولېږل. داسې یو خسته پوسټ تیار کړی، هغې کې لیکلي نعوذ بالله حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نفل نماز اسی طرح خاص مخصوص طریقہ اس نے بنایا ہے کہ اس طرح پڑھو اور ساری زندگی کے آپ کے جتنے قضا نمازیں ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے ان 4 رکعتوں سے، اس کی قضا ہو جائے گی. نو داسې یو پوسټ تیار کړی، ما اردو کې ویل، اکثر اردو کې شیر کیږي، وایي چې یو څوک د رمضان المبارک په دې جمعة الوداع اخرنۍ جمعه باندې 4 رکعاته مونځ وکړي په دې خاص مخصوص طریقه باندې، نو د ټول عمر قضا منځونه به معاف شي. مکمل دروغ دی دا. چا چې دا پوسټ کړی دی ښه غټ بدعتي انسان دی. دا اکثر دا مبتدعین دا بدعتیان دغسې پوسټونه کوي، لہذا د دې نه ځان وساتئ. ما ته ډېرو ملګرو تقریبا هفته مخکې میسیجونه کړي دي، ما سره وټساپ کې پراته دي، او دغه پوسټونه به ما ته رالیږل چې د دې څه حقیقت دی، خو ما ته ټایم نه میلاوېدو. نن د جمعرات ورځ د تقریبا د پنجشنبې ورځ د سبا ته جمعه را روانه ده، نو دغه ویډیو ځکه در سره شیر کوم چې ټولو مسلمانانو ته ورسوئ. دا هیڅ نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه په اجماع د امت کې شته، نه چرته کې د یو محدث نه ثابت دي، نه د یو عالم نه ثابت دي، هیڅ د دې حقیقت نشته. خپله هم ځان ترې وساتئ د دې غټ بدعت نه، او نور مسلمانان هم ترې وساتئ. دا یاد وساتئ څومره منځونه دی چې د بلوغت نه پس چې په تا باندې منځ فرض شو، په تا باندې منځ لازم شو، څومره منځونه چې درنه قضا شوي دي، د هغې یو منځ به بیله بیله قضا راوړې، بیا بچ کېږي، که نه بچ کېدل نشته. ګورئ ته هر څومره توبې وباسئ، هر څومره معافیانې وغواړئ، خو منځ درته نه معاف کېږي. دا یاد وساته، منځ به قضا راوړي. داسې چرته کېدلی شي چې عقلي لحاظ سره زه وایم که نه، چې ته د یو چا نه 1,00,000 روپۍ قرض راواخله، او بله ورځ ورته ورشه 20 روپۍ ورته ورکړه، ورته دا واخله ستا هغه قرض، نو دومره منډې به درته درکړي، وایي چې درکړې مې 1,00,000 روپۍ دی او راکې په بدله کې 20 روپۍ. نو تاسو اوس نعوذ بالله د الله سره دغسې پاټونه کوئ چې د ټولو منځونه دې قضا کړي دي، او سبا ته جمعې په ورځ باندې ودرېږه 4 رکعاته نفل منځ وکړه، او په دې نیت باندې چې دا زما ټول قضا منځونه په دې باندې معاف شي. نو تاسو نعوذ بالله د الله سره دغسې لوبې کوئ، دغسې قصې کوئ، د ځان نه یو څیز راویستلی دی او نوم ورته ورکړی قضا عمري. نو لہٰذا د دې په شریعت کې هیڅ حقیقت نشته دی، دا یو عظیم بدعت دی، گمراهي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعت ضلاله، هر یو بدعت دا گمراهي ده، وکل ضلالة فی النار، او د هرې گمراهۍ اخیري ټکانه چې دا جهنم دی. نو لہٰذا د دې نه ځان وساتئ، او دغه ویډیو پیغام به در سره ډیر شیر کړئ، ټولو مسلمانانو ته ور ورسوئ چې د دې بدعت نه، د دې ګمراهۍ نه بچ شي. الله دې موږ ته هدایت را نصیب کړي، او الله دې موږ د دغسې ګډ وډ رسوماتو نه وساتي. څومره منځونه چې درنه قضا شوي دي، حدیث مبارک کې راځي چې د هر منځ قضا دا په تا باندې لازم ده، او یو خاص وقت ورته مقرر که مناسب وقت سره د هر منځ بیله بیله قضا به راګرځئ، بیا به درته معاف کیږي. په دې قصو باندې درته منځونه نه معاف کیږي. صحیح ده انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.